أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. کورودان پرنسپل کریم الله صاحب، زموږ درون میلمه عبدالرؤف رفیقي صاحب، بچان، اساتذه، ستاسو د ټولو کورودانۍ وایم. رفیقي صاحب دای مجلس پرې نه شو وي چې هغه د درتې نه در ورسوي. زه چې خپل ځان یا رفیقي صاحب ته وګورم بیا ته ته وګورم نو تی در موږ الحمدلله ثم الحمدلله ډېر خوش قسمت جنریشن یاست. تی کلیم الله صاحب په صورت استاد، د دې ادارې په صورت منظمه اداره، د کنیکټیویټي په حساب د انټرنیټ کنیکټیویټي دا ټول ستاسو سره الحمدلله موجود دي، دستیاب دي. تی خوش قسمت یاست. د دې وجه ستاسو ذمہ داری بیا در موږ لږ زیاته ده. سر زه چې د تقریبا 4 کالو یا د 5 دا زموږ خاوره په دا ناورین اخته سوه. روس رالی افغانستان له زموږ سره چې کوم وروڼه مسلمانان د هغه بعد چې تکلیف سو، راخوار سو، رابار سو، هغه ورځ د دانن تاریخ پورې زموږ خاوره په شور، په لرزاند، په ټالۍ، په کش، په ګیر یو د بل په پښتو مزله پیژه په دغه اخته ده کې د کوشنیوالي کې را لوی سوم ا د سپینجری سوم. نو د قرار ورځ مې نه ولیده. قرار ورځ تا بیان کا زه لږ واضح کم. موږ چې ستی دوا په کلاس کې دوالکان یا پر بیگ باندې یا پر بریک کې یا پر یو شی باندې په لپساو سي یا زله خوابت دي سي یا زله خواشنی سي، نو چې کوم دریم دوست می هغه مرکه در کې روغ در کې است په ملامت دی په ملامت دی یا کور ته په ورونو کې زله ناست اس پر یو شی ټي وي پر ریموټ زله خوابت دي سي یا پر لارې تګ را تګ سلام دعا. عموما استی په عمر کې کښنان یو د بل سره دوستي او ناراضګي ډېره ځو راځي. نو بیا یو څوک در مابین سي چې دا ځل روح کې نه. رفیقي صاحب علامه اقبال رحمت الله علیه دا زموږ د خاورې دریم دی. دا زموږ د خاورې دریم دی چې دوه بله پساوي دریم ته اختیار ورکړي. دوه بله پساوي په مجلس نه بله پوهېږي، په پښتو نه بله پوهېږي، نو کله کیس عدالت له وړي، کله ډپټي کمشنر له وړي، کله مفتي صاحب له وړي چې مفتي صاحب موږ په دا مجلس نه بله پوهېږو، موږ عزیزان قریبان یو، موږ زله سر نه زله خلاصېږي، موږ زله خلاص کړه. دا زموږ چې کوم نسل دی موږ در اوسه پورې اختیار و د رښتیا د اختیار په پښتو پوه سړي ته نه دی ورکړی. دا کار به خدای د تیز اخلي، دا کار به خدای د تیز اخلي چې اختیار به د اختیار و سړي ته ورکړي. د سبا حفاظت به الحمدلله تر موږ ډېر څه وکړي. د خپل خاورې د بچانو 3-4 ساده ساده کوچنۍ خبرې درته کوم. اول دا پہچان چې زه یم څوک. موږ ګرده چې دا ګرده ناست د الله مخلوق یو، په ځلا نامه غږ لرو، هر یو ځان ته نوم لري، خپل ډي ان اے کوډ دی. ستا فنګر پرنټس زما فنګر پرنټس نه ځله ملاویږي. ستا دپاره الله پاک خپل ګټې لیکلي دي، خپل مواقع لیکلي دي، د چا څه چیز جوړوي. موږ چې په کم کلاس کې په مچان سکول کې سبق وایي هغه کړکۍ نه شیشه درلوده نه دروازه درلوده، نه شیشه درلوده نه دروازه درلوده. هغه وخت هغه ټیم و، نن دا ټیم دی الحمدلله. ستاسو لایبرري اوس کلیم صاحب غږ وکړي، هغه لایبرري په ډېر مختصر وخت کې په ډېر ښه حالت کې در فعاله سي.
تیسر بچی خبره وکړه که حضرت اقبال په دې نن شپه ژوندی وای نو موږ ته به څه ویلي وای هغه به د هغه درته ویلي چې ستا سره درګردو قیمتي شی چیشت دی زما سره درګردو قیمتي شی چیشت دی نه زما موټر دی نه زما کور دی نه زما ګاډي دی نه زما اولاد دی نه زما نوکري دی زما سره درګردو قیمتي شی وخت دی هغه په تلوار د ما سره تېرېږي زما په یاد دی وړ مورز لات وړ مورز دغه ستی په عمر کې دلې د هغه سکول سره موږ دلته رالو فنکشن و د بس په سر کې موږ دلته راتېر سو دلته رالو په دې سکول کې مې خپل فنکشن تېر کړي چې دا سترګې ورپوم لکه وړ مورز شي دا سترګې ورپوم لکه وړ مورز شي درګردو قیمتي شی وخت دی اول ځان پېژندم چې زه څوک یم دلته ولې راغلی یم دویم خدای پېژندم چې ځان مو وپېژندي خدای مو وپېژندي د ژوند مقصد مو وپېژندي بیا ته د دې بیا په سډانو کې حسابل کېږي بیا به الله پاک لکه د فقي صاحب چې ویل چې هر انسان اوس موږ ګایږو چې دا موبایل آیفون دی دا سامسنګ دی آیا بل دی آیا بل دی فیچرز یې ګردو ځله جلا دي نه دغه رنګه د هر انسان فیچرز جلا دي ستا په ذهن کې چې کوم خیال راځي هغه زما په ذهن کې نه راځي هغه ستا دپاره راځي تل ته چې کوم شی په خوب وینې هغه زه په خوب نه وینم هغه کې الله پاک تا سره یو څه خبره کوم غواړي دا ګرد هغه شان دي الحمدلله ستی استادان کلیم الله صاحب ډېر د قدر محنتي او د خپل ادارې سره مخلص دي خوش قسمت یاست ان شاء الله په ژوند کې به بالکل د مایوسي نه دي چې دا کار ګران دی ګران یو کار نه دی الله پاک چې دنیا پیدا کړې ده ګرد د مخلوق تابع ده او اشرف المخلوقات انسان دی یو څوک وایي چې دا نه وایي چې زه دا کار زما در وس وتلی دي دا مې در خرڅ وتلی دي دا مې در وژو وتلی دي یو شی د یو چا در وس نه دی وتلی خالی قوت اراده غواړي د الله سره نصرت غواړي ان شاء الله تعالی که خدای کول ستی ډېر ښایسته مستقبل دی دا چې کوم شخړې زموږ په وخت کې په موږ خدای ودانې نه ولیدلې دا به تی دا اختیار د مجلسو څخه اخلي و د چا سره څوک چې د مجلس حق لري و هغه ته به په لاس ورکوي هغه به مشر و کشر در معلوموي او لاره به په لاس درکوي کور ودان ډېره مهرباني ډېره خبره